ډېر لوی متقی او ډېر لوی ولی الله چې یقینا زمونږ د پاکستان په تاریخ کې د مفکر اسلام مفتی محمود رحم الله نه وروسته یو درویش سړی کې په سیاسي میدان کې پاتې شوی هم دغه مفتی عبدالشکور رحمه الله یقینا زمونږ د دې نه مخکې د MNA په دغه ملک تاسو ته پته ده د پېښور کې به د پلوسۍ کې دی په یو جومات کې امام و بیا دغه MNA توب په وخت کې دی وزیر شو ما لیدلی و څه وخت نږدې نه کم معمولات چې د په بوزه کې وو په MNA توب او د وزارت نه مخکې وو همدغه معمولات د مفتي عبدالشکور صاحب نور الله مرکز د وزارت ملاوېدو MNA توب نه وروسته ډېر ځان سره پولیس کله نه دی ګرځولی حالانکې سرکاري پولیس ورته ملاو هم په دغه MNA توب په دور کې د موټر سایکل چلېده زه به ورسره کله ملاو شم ما به خپله ګاده د سر به یو تومانچه په لاس کې ورسره و څادر به یې د دې نه تاو کړی ما ورته ویل یو ځل ورته ما ویل ما ورته یو کس وګرځوه ځان سره په دا موټر وې یو ځل مونږ ختو نو دی یوازې ګاډي کې ناست و ډرایوینګ هم په خپله کوو هېڅ څوک خادم هم ورسره نشته ما ورسره دا ګاډی یو ځای کړو دغسې زه ورته ودرېدم ما ورته ویل مولوي صاحب یو کس وګرځوه ځان سره که کم از کم یو پولیس ګرځوه ځان سره ما ته وایي هغه خپل مزاج و د هر چا خپل مزاج ما ته وایي اوس چې څوک د ځان سره ګرځي د هغې نه به وېرېږي ما ورته خپل یو کس وایي خپل نه به وېرېږي ما ته په دې الفاظو کې هم په دې MNA توب دوران کې د باندې یو خوځل ګاډی وړېدلی د سره څوک نه و څو ګنټې د دلته بېهوشه پروت یو څوک راغلی دی دی به یې اوچت کړی چې دا خو پلانکې د هسپتال ته راوړی او دا کله چې وزیر شو یقین نو که ده کې دومره تبدیلي راغله دومره تبدیلي زه ورسره ناست وم روژه ماته هم کوو پولیس پسې راله هغوی ته چې پته ولګېده چې مفتي عبدالشکور صاحب وفاقي وزیر راغلی منسټر چې ډېر لویه نامه ده وفاقي وزیر ورته یې حضرت دا لاره به بدلو په دې به ځو زه ورسره دغسې ناست وم دی ورته څه وایي وایي ګوره زه ملا سړی یم زه په موټر سایکل باندې ټول عمر په دې لاره باندې د شپې 2 بجې تللی ما ته ضرورت نشته او څه کال زه ورسره ناست وم اسلام آباد کې قسم دی په خپله راته قصه کوله د حاجیانو په حوالې سره والله د حاجیانو په حوالې سره ویلو که څه کال ما هغه نورو وزیرانو چې 50% کوله که په دې کې ما هغه 50 نه 10% کولی 100 ارب روپۍ اخلي چې دا ما ته پاتې کېږي لیکن ما څلورنیزم دی کې ونه به یې بل یو پراجیکټ یاد کړو ویل د حکومتونو د وزیرانو خصوصا د نورو د اوس پی ټي آی والا حکومت تیر شو د ملک چې چا بربادۍ طرف ته روان کړی دی اوس ملک سمون نه خوري ویل دیو په وخت کې 20% کرپشن دیو حلال کرپشن پاک سړي دپاره دیو دا و ویل ما ته بل ورځ زما کس راغی و یو پراجیکټ منظور شوی و ما ته ویل چې په دې کې مونږ څه وکړو 10% به کم از کم واخلو یې ما نه تپوس وکړو ویل ما ورته لږسې بد وکړه ما ورته ګوره زه مفتی اعظم پاکستان قطب الاقطاب حضرت مولانا مفتی فرید صاحب نور الله مرقده خلیفہ یما د مفتی صاحب خلفاو د هغوی نفس مړ شوی ویل ما ورته چې کم از کم زه داسې ګناه کول نه غواړم چې هغه الله په توبې سره نه معاف کړي ما ته وایي که دا 10% د دیو هغه حلال کرپشن نه ما نیمه کولی نو ویل زما 80 کروڑ روپۍ په دا یو پروجیکټ کې خو څلورنیز مه ونه دا د حج دوران کې مې دغسې معمول اوس راته بله ورځ یو کس قصه کوله د هغه نږدې ملګری مفتي اجاز صاحب دامت برکاتو مولالیه ویل یو کس ورته راغی د هغه یو کار ویل دی وکړو څلورنیز یې ونه حالانکې که دا بل یو وزیر کولی 20-30 کروڑ روپۍ به یې ردیسي اخیستی څلورنیز مطالبه هم دی ونه ویل دی چې لاړو ویل ما ورسره ګپ ولګو چې د خلکو نه خو ته نه غواړي خو په کار دی چې دوی هم سترګې غړولی څه خو یې درله درکولی نو ویل دی وخاندل ویلی چې نه مونږ دا کار نه کوو ویل دا کار چې د دې سړي وشو ویل بله ورځ دا سړی ما ته راغی چې ته دا مفتي صاحب ته ووایه چې هغه د رشوت بوی خو دې اوس ختم شو زما کار خو وشو اوس خو شرعن دا حلال دي زه خپل طرف نه تا ته تحفه درکړو ویل ما ورته زه باید تپوس وکړم ځکه خو دې زورور سړی دی که اوس ما ورته دغسې ډارېږي تا پیسې وړاندې کړې هسې نه چې ما سره تعلق ختم کړي ویل ما چې ورته وویله ویل ویې خندله ما ته وایي چې اگر چې دا جایز دی اوس گنجایش شته دی لاره ورله شته دی خو ویل ما ته وایي چې زه دې جایز سیستم لاس نه شم ونیوی زه خپل ځان صفا ساتم چې آینده زما په کردار باندې څوک ګوته اوچته نه کړي ویل یو عالم ورته راغی دا په خپل وزیر پاتې شو ورته ویل مفتي صاحب په دا وزارت کې څه شیزونه جایز هم وي څه ناجایز هم خیر تا ناجایز مه کوه خو دومره ځان مه صوفي کوه چې جایز هم نه کړي خپلو بچو ته څه وکړه ویل هغه ته جواب ورکړو چې ما ته پته ده چې جایز هم پکې شته خو دې جایز ته هم لاس نه نیسم یو زه یم یو مې ماشوم بچی دی 2 مې ښځې دي ذکر د مدرس MNA توب او د وزارت نه لرې شو
زب جمعات کې کینم یو مدرسه کې به کینم ما ضرورت الله د التن پوره کوي خمزدار پراخه ژوند او زندگی مې په جمعات او مدرسه کې تیریږي زه کوم چې د پیسو تلاش نشم زه دې جایز هم سلوراني سیستم لاس نه نشم او ما ته خپل ویلا ولکه سله څومره ناجایزي کوي بدی کولای شي مال ګټلو ذریعہ د وزارت خو ما ته ویل یقین وکول زه هغه سيزونو تلاش نه نشم زه صرف خپل تنخواه او په خپل تنخواه کې په خپل تنخواه باندې گزاره نه کیږي حتی چې خپل ملانم به نشم زر کولای د ملګرو به اکثر کیسې کولې زور ته وزل ملاو شو نو د ما سره جدا شو مال 100 روپۍ راکړي به ما مفتی اجازه صاحب دیو ته ویل ما ته ویل دا ډیر ممکن خبره ما ته 100 روپۍ مال راکړي ما ته ویل دا د ریکارډ خبره چې مفتی شکر صاحب دې چاله پیسې ورکړي ځکه هغه غریب په د منسټرۍ کې په د وزارت کې چرته حرام تلاش نه ونیولې چرته کرپشن نه وکړي چرته 2 نمبري نه وکړي چرته بې ایمانی نه وکړي بلکې دا ریکارډو په د 13 حج کې ما ته ډیر نږدې کس ویل د افغانستان طالبانو کس راغلی مولا برادر د وی مشران راغلی چې ټوله دنیا یې په لړزولې وه ټوله دنیا د هغوی نه هغه مولا برادر ریکارډ جوړ کړی و ارزان سره د افغانستان نه څوک خادم نه و راوستی څوک ګنمین نه و راوستی سعودي حکومت دغسې حساسو خلکو د بیا پروټوکول ورکوي هغوی ته بیا سکیورټي ورکوي هغوی ته خصوصي هوټلې ورکوي دا مولا برادر و چې د هلته ګارډ وانغستو د هلته خادم وانغستو د هلته خصوصي ځای وانغستو پروټوکول یې دا د عامو خلکو سره سلور کسانو په کمره کې دا وې سره په دې کمره کې پاتې کېدو خپلې کپړې به خپل وینځلې عام معمول مطابق ژوند د حج دوران کې تیرو او د خپل ملګرو ته وي یو لوی عالم ما تر قصه کول دی ور سره ول زمانه بدا ته من لري چې موږ د 40 دین دلته یو ځای تر لدینه پس به تاسو مانه ستم لري امید به کوي نه بالکل ودا شي زموږ تاسو ملګرتیا به د دې پورې محدود دی بس او بدی کې مفتی عبدالشکور صاحب ریکارډو چې دا وفاقي وزیرو لیکن دا الته د عام خلکو سره په میدان ناسو بزمکه ناسو د خود به خود باندې ګرځېدو او ما ته قریبي کس ویل نږدې کس ول 3-4 ارب روپۍ هغه وي چې هغه به همیشه یا به وفاقي وزیر د مذهبي امور او حج هغې به اخیستې یا به دا پیسې د هغه سیکرټریانو د هغه نورو خلکو اخیستې دا ځل مفتی صاحب دومره زور لګولی و مړه دی په یو هوټل باندې ګرځېدو چې د حاجي رهایش به څه وي د حاجي خوراک به څه وي د هغه لوښي به څه وي د هغه باتروم به څه وي د هغه تګ راتګ لاره به څومره دا یو شی د کاته یقین وکړه یو څلوراني ځای نه په خپله باندې واغستو نه بل چاته پرېښود دا د حاجیانو پیسې پوره بچت کړي دې نه لویه پرهیزګاري دې وخت کې څه کېدی شي مونږ خدای یادو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغه په کپړو کې پیوندونه لګېدلي ودا شوی ده خو ته په 1400 صدۍ کې یو مولا نه یادې چې دغه په لار روانو دغه وارثو قسم دې په دې مستری د ورکې ور سره ځنه اوسو دغه په کپړو باندې داغونه لګېدلي ودا ما کتل بیسری کپړې رومال له سره اوسو د ما کتل تی چې کم معمول د دو په وزارت او د امنیتوب نمخ کې د په دې معاملاتو کې 1% تبدیلی نه وراغلي بلکې بیا تاسو موګه ده د شهید څنګه شو یوازې په یوازې ډرایور ګاډي وفاقي وزیر سره څومره لشل ګاډي خو سره پروتوکول کې مخکې وروسته دا تنها ګاډي کې ناشته د سره ډرایور نشته لري د سره ګنمینان نشته لري د سره خادمان نشته لري په دغه حالت کې دی یو ګاډي وي یو شي کېږي مړه د دین د سادهګۍ مزاج په 1400 کالو کې د بل څه پیدا کی واجوداله زمون بسترګو باندې ملاسه بدلېږي اجوداله زمونږ بسترګو نظر باندې ملازم بدراغله اوس کې په ملک کې څومره مهنګي جوړه دا ټول مونږ ملازم دارګل نو ملاسو کې مولا خو ته حکومت نه ور کړي هغه دومره منډه وي چې ستا ملک بچ کی ستا ملک د تباہی نه تر وباسي او هغه باوجود زمونږ خلی زمونږ لاسونه د مولا غریوان کی او بار المحترم قدر ونکو یقین وکا دغه سي قدرمن خلق دغه سي پرهیزګار خلق الله دې زمانه ته نه پریږدي دا دې زمانه خلق دین نه سره ډیر خلک به خپل راغله ماته وچاوي د باسي ناجایز کارونو مطالبه وکول د قطع نه خپل خلکو ته بلکې اوسه کېدو به د سړي سره به سره ملاقات نه کو د زمانه جایز کار مطالبه کوي چې زه ملام ناجایز کار کوم یو امیم کوي به ماوي کې څه فرق پاتې شو بل ډیر خلک دې بده خپو به اخر وخت یاره ته زموږ خپل وزیر او منسټر ته نه کې هغه ورته وی چې زم وزیر ملایم او زم دا کار کوم یو امیم کوي مونږ کې فرق څه پاتې شو به ورته چا ویل ویلوډ بسوک درکې ویلوډ غواړم نه
بس خپل جماعت مدرسه مشتري زما لوی ارمان واپس دارې دا زه پس مصیبت کې اخته شم چې دې نه واپس لاړ شم بس خپل جماعت مدرسه کې کېدم دا سی ډېر لوی سره والله رب الجلال د رمضان مبارک د روزه ور نصیب کړ افطاری وکړه دا غیږ نه روان شو د حج دلته زور سر پروس کل بدا روزه کې ناس په مور سرګم لګاو قسم کارونه ورته راتلا ټلیفون ما ته وی والله خلک زمونږ نه دغه سي تم لري چې د هر امي سره بکینو باسته بناسته باسته وکړو نو کدا مونږ شروع کو اوس بده وخت خو زمونږ ته چې کوم ذمہ داری راته بسره والده خور نه پاتې ده زه اوس کول غواړم بده وخت دا ورته نو بده چې بسره وانیم ما ته نه دی وډ ضرورت ستره ما ته نور آینده نه دی حدود ضرورت ستره ما ته آینده دغه سيزونو ضرورت نشته چې چا زرونه په غلطي طریقې سره خوشاله کوم خو یقینا اخر خپل باندې چلاړو د سعادت مرګ ژوند او ژوندۍ تیر کړله د سعادت په مرګ شهادت سره دنیا نه رخصت شو ټول خلک یې بزان په جوړونی پرې خول او یو داسې مثال قائم کو چې را روان نسل د مفتی عبدالشکور سے منون کی داغه پال ورز ان شاء الله دا بچا ته شرمنده نه دا بچا ته یو ټټ سترګي رہی چې مونږه چاته وټ ورکړو کوم مولا سره تعلق ساتو هغه مونږ په کوم ځای کې ذلیل کړیو هغه په کوم ځای کې مونږ شرمنده کړیو هغه په کوم ځای کې زموږ سترګي ټټ کړی عند الله ته خپل غاړه آزاد ساتلې د خپل قوم ته آزاد ساتلې دا الله رب الجلال دی داغه شهادت قبول کی او الله رب الجلال دی پسمندگانو ته صبر جمیل نصیب کی مونږ نورستو بیا خپل دعا کیه د ان شاء الله واخر دعوا